مازدیګر دا مونځ ګوره ډېر زیات اهم دی. تېره جمعه مې هم درته ویلي وو د دواړو جهانو سردار مبارک وایي چې د مازدیګر مونځ د چا نه پوت شو داسې ده لکه اهل او مال یې چې هلاک تباه شو. د انسان بچی چې مړه شي او مال یې هلاک شي نو په دې به دومره دې غمجن نه شي چې په ورځ د قیامت د مازدیګر په دې مانځه باندې الله دله کومه سزا ورکوي چې په دې به څومره دې غمجن. نن وګوره که نه د مازدیګرې په ټیم کې لږ خپل حال ته وګوره. که ټماټر والا دی هغه وایي یاره که دې لږ وخت کې مې ونه ښکل نو ماښام را باندې را روان دی. که سبزی والا دی هغه ګاډی والا بېلې چغې وایي که دې لږ وخت مې سبزي ونه ښکه نو ماښام را باندې را روان دی. که فروټ والا دی هغه وایي ځان به کور ته رسول غواړي د مازدیګر مونځ زموږ نه پاتې. او بیا د مازدیګر مونځ هغه چې څوک کوي نو هغوی هم په څه ټیم کې کوي په داسې ټیم کې یې کوي چې دغې نور کې زیړوالی راشي. نو د مازدیګر دا مونځ دا به دومره رستو کوي وایي د مازدیګر مونځ چې دا مثل ثاني ختم شي او مثل ثالث شروع شي دغې وخت کې پکار دی. خو زموږ خلک یې ډېر زیات رستو کوي نو هغې وخت مکروهه ته دا د مازدیګر دا مونځ رسول نه دي پکار. او خاص کر بیا زموږ د میرې دا جوماتونه دغې